حدثنا محمود بن غیلان دا زیرا تخکاری سم خیال لے دا او کی سقاءکا واسکر اسم اللہ وحمرنا اناءکا واسکر اسم اللہ ولو تعرض علیہ شیئا دا من اویلے دا کذے حدثنا محمود بن غیلان امام بخاری د خپل استاد محمود زیر غیلان په حواله خبره کوي چې هغه ماته بیان کړو محمود وای ماته زما استاد عبدالرزاق بیان کړو عبدالرزاق وای اخبرنا معمر مال خبر زما استاد معمر د زهری امام زهری نه را کړو او زهری خبر ور کړو د علی ابن حسین نا او علی زوی د حسین دا غزین العابدین دی عن صفیہ بنت حویہ دے بیان کئی دا صفیہ لور دا حویہ ام المومنین نا قالت دا صفیہ وائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا نبی علیہ السلام پا جماعت کی معتکف دے اعتکاف کی نو دا بی بی وائی پا اتیتوہو زاد پیغمبر خدا خواتا جماعت تر عالم ازورہو دا رسول اللہ ملاقات کم لیلن دشپے ناغ خواتا عالم نو پا حدثتوہو ما ورسر خبر کولی دیر وقت تیر شو ثم قمت بیاز پاسی دما چی یا رسول اللہ زبلال شما او دا نوری بی بیانی عمر آگلی نوری بی بیانی مخیر اس وقت شو دیتا ہلت صبر ہوکا سپیت صبر ہوکا دا طول کور خوبت جماعت پوریو او یدی کور لگا خواتاو اسامہ رضی اللہ عنہ یو قلاوہ آگا قلا کے دی کور نو دیتا ہلت استاز ایلک جدا رہتا صبر شو تاسا ززما نو بیا ذرا پاسی دما پن خلبتو پس واپس شما فقام معی زما سر نبی علیہ السلام عمرہ پورتش بسر پارا لیقلبنی دیر پارا چی ما واپس کی او وکانا مسکنوها او زید و سیدلو دی فی دار اسامہ ابن زید فقلا دا اسامہ زید زید کی اس نبی علیہ السلام نے بی بی سے روان دے ومر رجلان من الانصار دعا سڑی دا انصارو بمدینینا چی اسید ابن حزیر دے و عباد ابن بشر دے نیکان صالحان صحابہ دی دا تیرش فلما رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرعا کلچ دوار پیغمبر اسلام اولی دو دوار تیز شو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسلکما نبی علیہ السلام علیہ پکالار شئی علی رسلکما پارام منڈی مواہی انہا صفیہ بنت حویہ ناما سر چکم زنانا اینائی دا زما بی بی دا صفیہ لرد حویہ دا فقالا دوار صحابہ وی سبحان اللہ یا رسول اللہ اللہ لپاکی دا اے دا اللہ پیغمبرہ منگا پتا دا بدگمانی کو دا خمگا نکو دا تاسنگ خبر اوکا نبی علیہ السلام مرتویلی فقال ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم لا خبر میرتا دیر پارا اوکا مرگرو چه شیطان چلی گی دا انسان نا پا زینو دبینی کے پرگونو کی چلی گی پرگونو کی او وانی خشیتو ان یقذف فی قلوبکما سوءا زو یریدما چرته شیطان وانه چې استاسو دوالو پړونو کې ثبت خیال او قال سوءا یادال پازی چې بدی څه شی استاسو په ذهن کې زما بارک رانش حدثنا عبدان دلته منګه دې لپاره دا حدیث ذکر کو چې ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم بیا
منګه دا شروع کړی باب بدل خلق هم شروع کړی نو شیطان هم پکې یو مخلوق دی کنه نو پاګې باندې با شروع دی حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن اعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سورد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم سليمان وايي زر پیغمبر خدا سره ناس ما ورجلان یستبانی دو سړي دي یو بل ته غړي وړي وي واحدهما احمر وجهه دو یو دا مخصور او وانت پحت ادواجه او د مړی دا رګونه او پړسیدل د مړی دا رګونه او پړسیدل وقال نبی صلی الله علیه وسلم سے قتل نبی صاحب فرمایل انی لا اعلم کلمه ما ته و کلمه معلومه ده لو قالها کدی قال کارجن سړی دا کلمه ویلا لذهب عنه ما یجدو نو لاړ بشي دنا غصه چې دی مو دا غصه به سړش ها نو دا وی وقال اعوذ دادا چې لو قال اعوذ بالله من الشیطان ز پناه غواړم په الله د شیطان نو ذهب عنه ما یجدو دا دغه به لاړ شي دا غصه فقالوا له خلقو دغه سړی ته ویل چې او سړیا ان النبي سلام قال نبی کریم وای تعوذ بالله من الشیطان پناه غواړه په الله باندې شیطان فقال رجل وای وهل بي جنون وذل ونبس دا وظیفه خو خلق لیوانو ته خی او زه خو لیوانې نیمه نو دا خبره د خلین روته دا ډیره خطرناکه خبره دا قال النووي هذا كلام من لم يتفقه في دين الله دا چا خبره کې دی شي چې د الله په دین باندې اړو پوی نه دی ولم يتحزب بانواع الشريعه المكرم او نه د شریعت پرناګانو باندې منور شوی دی وتوهم الاستعاذه مختصه بالمجانين ذکر دا توهم کو چې دا با پناه غختل په الله باندې نه خود مجانین سره تعلق ساتي ولم يعلم ان الغضب من نزعات الشيطان او دا خوارشه او سرکوزه په دې نه پیدا چې دا غصه هم دا ټونګو د شیطان نه ده دا شیطان سړي له ټونګي ورکه چې ورده په او يحتمل انه كان من المنافقين او دام کې دي شي چې دا سړی منافق دی او دام کې دي شي چې مسلمان دی خود باندې نه راغلی دی سخزړی دی ګړې وړې وړي باندې چې دای حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى له كيوتن ستاسو راځي خپل بیبي ته یعنی جما د پاره او د کوروالي د پاره خواته راځي قال اللهم جنبنا الشيطان يا الله لرکی زمان شیطانو وجنب الشيطان ما رزقتني او لرکی شیطان د اذنا چې ته مونږ ته نصیب کړي نو په امکان بینهما ولدن کو الله پدې نزدېکت کې دي د پاره بچي لیکلې وي نو لم يزره الشيطان شیطان به ته ضرر نه رسي شیطان به په اثر نه کوي او نه به ول ټونګه ور کوي ښا یا چې راځي شیطان ورته ناسي دا انسان نو ټونګه ور ویرالی خو خبره به زمونږ نه مانی دنیا ته خورالی او خبره زمونږ مانی نو هغه زهرو هغه ټونګه ولوي دیږي پرې باندې نو دا دعا بغه کنه نه بیا بڑا ورکی اوران اولم يسلط عليه نو ځکه دی وای دا شیطان به ته ضرر نه رسي او نه په د مسلط کی قال وحدثنا اعمش عن سالم
عن قریب عن ابن عباس مثله. دا حدیث په یو بل سند باندې په مثل دی باندې ذکر شوی دی. حدثنا محمود حدثنا شبابه حدثنا شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاه نبي عليه السلام يوم وقال ان الشيطان عرض لي والشيطان رات پر ایمان ذکر روان دي شو وشد عليه فما حمله وکړه شیطان په ما باندې حمله وکړه چې حمله را باندې وکړه فامكنني الله منه الله مالک قابورا کزو ما کله کړی چومنو نو په ذکر الحديث راوی دا حدیث اخره پورې ذکر کړی نبی علیہ السلام وی ما ویلي چې دې به مسیح نبوي په ستن پورې تړم چې تاسو سار راشي ویني او د مدینه دا واړه په کوڅو کې پیلوږي خو ما ته خپل ورور دعا یاد شوه د حضرت سلیمان چې هغه الله تعالی سوال کړو چې اے زما پروردګارا داسې دسترس حکومت چاله مو ورکې رسو زمانه او د سلیمان علیه السلام حکومت دا په پیریانو باندې اومو نو دا خپل ورور دعا مې نو رانوله نو استمې مجزه خدای دې ورکړه نو دا شیطان نبی علیہ السلام راکېسته ویل تاړي تا او دا نووي چې فشد علي يقطع الصلاه علي چې په ما باندې زماره مستراب کی فامكنني الله منه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاه کله چې اعلان وشي د مانځه لپاره اذان وشي نو ادبر شیطان شاکی او منډي کی وله زورات نو تیزونه شي زورات په معنا تیزونه شي باد پریدي आवाज والا باد پریدي فاذا قضیا کله چې اذان ختم شي اقبل بیا را منډي وي فاذا سوبا بها کله چې د مانځه لپاره اقامت شي ادبر بیا منډه کی اقامت شروع شي د منډي کی فاذا قضیا کله چې اقامت ختم شي اقبل بیا را مخامخ شي دا خوار شوه حتا یخترو بین الانسان وقلبه حتا چې انسان او داغه پزړه کې حائل شي او خپل وسوسې پکې رادن نکي ويقولو انسان ته وای اسکر کذا یو شی در نېری په مانځ کې برته یاد دا ابلیس ورته یادای نو پلانې شرایط کا پلانې رایات کا حتا لا يدري ثلاثا صلى اربعه دا غریب په دې نه پويږي چې ما درې رکعاته مونږ کو او کما سلور کو نو پیدا لم يدري ثلاثا کلا چې دې نه پوي نو کله چې دې نه پوي چې ما درې کو سلور کو امر با نو سریو کی سجده سهوی دو سجدې سهوی دي یہ حدیث کی اختصار دی بلکې راغلی ډېر په عقل باندې عمل کی کستا شک راځي چې دومی کړي کدرې نو دوا دومی کړي کيو یو حساب بل ورڅ کاوه په عقل باندې و فیصله کې دا مسله ده نو او بیا به هغه نرسو سجده ساوه. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم يطعن الشيطان كل بني ادم هر یو بني ادم څنګه ور کوي هغه ته شیطان په جنبه په دې اړه کې به اصبعه په دوه ګوتو باندې چې دې څنګه پیدا کیږي د سی په دوه ګوتو نیغو په دې تشي کې وای چراله هوګره مرګرتیا به زما کې د دې وجه ټول مرګري دا ټول شیطان مرګري الا ماشاء الله
حين يولد غير عيسى ابن مريم سوا د عیسی ابن مریم نه چې ذهبا شیطان شروع شو یطعنو اغله ټونګه ور کوي نو پتوانه په الحجاب ټونګه ورکه خو په هغه باندې پرده وا نو بریا استاګه په بدن د دې خبيث لاسونه لګي او دا نور خو بالکل دلا بربن توغل دی ته ټونګه ول ورکی او څنګه تی وباسي حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا اسرائيل عن مغيرة عن ابراهيم عن علقمة قال قدمت شام ترالم قالوا قال مشتا قال ابو درداء دا اوږد حدیث ته دی وی علقمه وی منګه مرګری را سره دي د عبد الله بن مسعود شاګردان دي ټول وی منګه شام ترالو په شام کې لوی عالم حضرت ابو درداء رضی الله عنه اوسېده مونږ تاسو کو چا ویلاغه جامع مسجد کې مونږ رالو دا بل ځای کې براشي مونږه وسرکینا سو تعارف وکړو څوک یې دي طالبانی کوم ځای راغلي دي کوپین راغلي د چا طالبان دي دا عبد الله بن مسعود شاګردان دي ها عبد الله بن مسعود شاګردان دي نو قال ابو درداء قال افيكم الذي اجاره الله من الشيطان تاسو کې هغه انسان شته چې الله ساتلې دې د شیطان نه على لسان نبيه په جبر خپل پیغمبر باندې په بل حدیث کې بلاګي وضاحت راشي دین مراد عمار رضی الله تعالی عنه عمار حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبان مغيرة قال الذي اجاره الله وعلى لسان نبيه اغه سړی چې الله ساتلې ده په جبر خپل پیغمبر د شیطان دا سرنا یعنی عمار رضی الله عنه ده یہ درج في الحديث درج في الحديث قال وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ان ابا سفيان اخبره عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم دا عمار رضی الله عنه پلار یاسرو هغه مشرکان شهید کړي په مکه کې او مور سمیه هغه هم شهید کړي او په دې کلمه د کفر ویلو او یې راغی جوړلې نبی علیه الصلاه والسلام او ولر دي څنګه ولر په ایمان قران نازل شو چې چا زړه کې ایمان یو په خله باندې د وجبرینا کلمه کفر ویل استنکی وای ځان بچ کوي مومن ډیر قیمتي دی د الله دین د لپاره کار کوي ډیر قیمتي دی د بازار نه ضایع کوي نو دا عمار چې کله چې د علي رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه خلاف راغی نو د علي سره مرګ نو په یو جنگ کې د معاویه سره د مرګ د لاس شهید شو چې شهید شو نو عمرو بن العاص د معاویه سره مرګ معاویه سره ته په مجلس کې ویلي چې شیخ پتا تین شو څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه جمعه سازو او خخته صحابه ورا چلولي او عمار دو راوړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خاوري وسندلي او چې تقتل کافئه الباغیه په اسلام کې یو باغی ډله بتاوي شیخ پتا تین شو هغه ویلاو منګه اکه په باغیو کړ باغی په معنا د طلبګار دی او منګه د حضرت عثمان د وینې طلب کو منګه یې دیږي نو چوپ مولا ان بشد کې چوپ نشوي مولا هغه ته وایي چې کیږي نو هر سره د اړ خبرې جواب کوي کنه ناس جواب خو نه نو حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبان مغيرة قال الذي خدعوا شو بياوي
قال عائشة ام المؤمنين د نبی علیہ السلام په حواله قال الملائکه تحدث في العنان وی پرشتي خبرې کوي په عنان کې. عنان څه ته وایي؟ هو العنان الغمام. دا درج په الحديث کې ترجمه او شو په حدیث کې د بل لفظ او عنان عبارت د وریځ نه. نو پرشتي په وریځ کې خبرې کوي بالامر په یو حکم د الله باندې یکون په الارض چې هغه کار موجودیږي او په ځمکه کې وتسمع الشیاطین الکلمتا. نو شیطانان دا غینه یو خبره واوري وتقرها في آذان الكهان. نو دا د سراواړی په غوږونو دا غکون سړي کې کما تقر القاروره لکه څرنګه چې کر کر کوي قارورا. ته په دې بوتل کې لکه اوبه واچوئ او بیا لاندې ورته لوښی کېږدئ او داسې پکې رانسکور کوي. نو کوپه 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 داسې کوي. دا کر کر دا دې ته وایي. دا شیطان هغه خبر راشي او د دې کاهن په خوله کې کوپه کوپه وکړي چې هغه خبره ورته وړاندې کړي. چې وړاندې کړي قاروره ګورې دې بوتل ته وایي ښه. نو وایي چې نو کما تقر القاروره نو په یزیدون دا کوهان زیات کی مع هذا یو اسمانی رښتینی خبرې سره 100 کذبه سل درو. وی رښتینی خبرې سره سل دروغ یو ځای کی نو خلکو کې خواري. نو یو بل ته وی ولې بل خبره کړې و شوې نه و ول دا کار به کیږي رښتیا وشو کنه. نو دا غوی دروغجنې رښتینی خبرې آسمانی او جمانی دی خپل سل دروغ په خلکو باندې منی. حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصاوب من الشيطان. دا اډرکه چې دی دا شیطان نه دی. اډرکه دی ته سره د خپل سوازي یو اډرکه دی یو اګرمه دی. نو دا اګرمه راته ښکاري دې سره د خپل سره سوازي کیږي. چې خپل وازه کی نو شیطان پرې پوری خان. د دې وجه اصل کې دا ده چې دا اګرمي چې راځي کنه نو دا د ډېر خوراک نه راځي او د ګډوډو خوراکونو نه راځي. دې سره په بدن کې سستیم پیدا کی او دې سره سړی په دې ذهن کې فتور پیدا کی. سړی په خبرو نه پوهیږي په علم باندې نه پوهیږي. نو پیدا تصاب احدکم کله چې یو تن ستاسو اګرمه کوي نو پل يرده مستطاع. د پدې کې چې سو پوری دی کولی شي پر خلل کلک لاس کړی دي او د پدې کې سو پور چې طاقتي ولی پین احدکم اذا قال ها کله چې بتاسو کې تنوي ها هغه سره خپلواز کی کړه دا سيناره کی داخله کله دی واز کی نو او دا هاو کی داسي نو ضحك شیطانو شیطان و یار می سے ڈکڑے ہے یو ڈرگ اگر ہے کہ ڈرتی اگر بھی کہ بڑے باری ډوړی به ډېره خوړلې ده باچې راځي هې کار پیږي. دیو جنا مولانا رسول خان رحمت الله علیه وې دا خبره کوله په لاهور کې جامعه شریفیه کې ډېر عالم تیر شوی استاد الکل په الکل ورته د مولانا ادریس کاندیلوی استاد مو هغه زموږ په استادانو په دورې په سلسله کې راغلی نو رسول خان مولانا سم زموږ استادانو کې راځي هغه به درې شرطونه طالبان ته وایي چې علم کوئ نو درې خبرې د ضرورت دی. دا خبرې وخت تاسو باندې پورې بدې لګي ځکه ټولو کې دا علم ځلیږي راته چې قلت الطعام
قلت المنام قلت المخالطت مع الانام. قلت الطعام ډوړی به لږه، قلت المنام خوب به کم کوي، او قلت المخالطت مع الانام، او ډیر برزانه مو شوټې نه سازي چې په تعریفګري په وخت کې د هر چا سره بس لام کلام او ګپونه شپونه والته تعلق دی، والته واده دی، والته پیدل ده، اولته دا دی، اولته دا دی. دا چې کوم تعریف کوي که نه سویه مانه چې دی مانه علم څه چې علم وایي، څه ته چې علم وایي. خبر دلته یو ملګری راغلی و ماښام مانځه کې، هغه د یو مسلې تپوس وکړم، بیا ورته ما وویله هغه ویل چې دا خو دغه څه مونږ ته چا دا ویلي، ما ورته تا خو به خلک ډېرې خبرې کوي، جوتونو کې ته ډېر مولیان میلاویږي، خدای امامان یې غریبانان، علما ډېر کم دي، علما نه پیدا کېږي. د علم مور پخوا مړه ده، په واس کومې ورپسې جړلی وی چې علم نشته. د دې وجې نه په دې زمانه کې چې دا علم خلکو وجلی دی، موږ او تاسو موږ او ستاسو ایمانداري به دی چې موږ ورته یکسو شو او دا علم زده کړو، ځکه دا علم ختمېدل او قیامت په قایم دی. بس ان شاء الله. حدثنا زكريا ابن يحيى بن